سهیل افریدي ویلي دي که زر سهیل افریدي مړ شي پروا نشته، خو یو عمران خان چې کوم دی هغه د نه مړ کیږي، ځکه د عمران خان غونتې خلک په صدیانو کې صرف یو پیدا کیږي. سهیل افریدي یو ډیر دبنګ تقریر کړی دی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. سهیل افریدي ډیر زیات اکټیو شوی دی د 5 اګست جلسې حوالې سره، او ډیر جارحانه انداز هم خپل کړی دی، ډیر جارحانه طریقې سره دغه چې کم تقریر راځي. سهیل افریدي نه مخکې علیما خان هم خپله هم اکټیو شوی ده او خپل تحریک شروع کړی دی، خپل سټریټ موومنټ شروع کړی دی. سهیل افریدي د 5 اګست جلسې حوالې سره ټول کارکونانو ته د پېښور ټول پلازې ته راتللو درخواست هم کړی چې تاسو پېښور ټول پلازې ته راشئ. خو سهیل افریدي چې په خپل کم جلسه کې په خپل کم تقریر کې دا خبره کړې ده چې زما غونتې 100 سهیل افریدي د مړ شي خیر دی، خو یو عمران خان د نه مړ کیږي، ځکه عمران خان غونتې خلک د عمران خان غونتې لیډران په صدو کې صرف یو پیدا کیږي. بل پی ټی آی پرون پریس کانفرنس هم کړی د پی ټی آی د طرف نه محمود خان اچکزی او بیرسټر ګوهر پریس کانفرنس کړی دی، په اهم ایشوز باندې خبرې کړې دي. بل طرف ته اقوام متحده یو څو ورځې مخکې د عمران خان په فیور کې بیان جاری کړو د یونایټډ نیشن د طرفې، چې پرون د بشرا بیبي په حق کې هم دغه اقوام متحده طرف نه بیان جاری شوی دی، چونکه پی ټی آی لیډرشپ لم پته و چې د اقوام متحده د خبرې هایلایټ کړې و او هغه په هم ځان لا پریس کانفرنس کړی وي، خو چونکه دغه رنګ نه در شوی اقوام متحده یونایټډ نیشن نه د عمران خان په فیور کې او د بشرا بیبي په فیور کې دا بیانات راځي چې سره په جیل کې ظلم کیږي، هغه ته دغه چې کوم په روز ورځ هغه په جیل کې دننه وي، په سیل کې دننه وي، هغه له کیمرې لګېدلې دي، هغه ډاکټر ته نه بوتلل کیږي، د هغه ټریټمنټ صحیح طریقې سره نه کول کیږي. یعنی په یونایټډ نیشن کې په انټرنیشنل سطح د عمران خان لپاره دا اواز اوچت شوی و چې اوس ورسره د بشرا بیبي لپاره هم دا اواز اوچت شوی دی. بل بلاول بوټو په صفا الفاظو کې ویلي دي چې د وزیر اعظم او چیف منسٹر کرسی چې کم خلک سنبالي نو هغه د عوام په اوټ په ذریعہ نه دی راغلي، بلکې د فارم 47 په وجه په دغه کورسو باندې ناستي. بلاول بوټو چې کم دی مریم نواز او شهباز شریف شدید د تنقید ښکار جوړ کړی دي. بلاول بوټو صفا الفاظو کې ویلي دي چې مریم نواز او وزیر اعظم شهباز شریف د فارم 47 پروډکشن دی دا د عوامو د اوټ په ذریعہ نه دی راغلي، بلکې فارم 47 په ذریعہ باندې د په ملک باندې مسلط کړل شوی دی. جی دا بیان چې کوم دی بلاول بوټو صفا الفاظ کړو، نور هم ډېر سپینې خبرې کړې وې د اسټابلیشمنت حوالې سره، چې هغې نه پس بیا بلاول بوټو بیان جاری کو چې ما خو د اسټابلیشمنت حوالې سره څه نه دي ویلي، دا خو زموږ سیاسي خپلې خبرې اترې وي او ما صرف خپل سیاسي پارټیانې ټارګېټ کړي دي. یعنی دا بلاول بوټو چې کوم دی د خپلې خبرې یو قسم لا انډایرکټ معافي غوښتلې ده. جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ سو چې ډېر اهم اپډیټ دی سهیل افریدي د پی ټی آی د جلسې حوالې سره چې کوم 5 اګست جلسه ده د هغې حوالې سره ډېر اهم سټیپس اوچت کړي دي، ډېر دبنګ تقاریر هغه شروع کړي دي. وګورو به چې دغه جلسه مکمل کیږي، دغه تحریک شروع کیږي، د عمران خان د رهایي څه نوي اپډیټس راځي که انشاءالله په دې بیچ به تاسو له بیا کتلو ته ملاوي.